دین خو د الله د نبی نه ده، د الله نبی په دې امر شوی چې په دې دین باندې عمل وکړه. اوس دا داسې دین د الله د نبی نه ده، دا ډېره عجیبه خبره ده. دین دا داسې وایي من یطع الرسول فقد اطاع الله. یوه خبره یوه دقیقه ما دپاره د جالبه خبره ورته وایي، دین د الله د نبی نه ده. یوه خبره کوم نه، دا خبره د یو ځل خط نشي بیا بله خبره. دین د الله د نبی نه ده، یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا اله الا الله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دین راوړی دی چې نشته، یعنی پیغمبر صلی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین راغلی دته ده، خو د ده نه ده. سبحان الله، دومره جرأت دی پیغمبر. دین د الله ده، د نبی نه ده. نبی حق د تشریع لري که نه؟ دین د الله ده، الله وایي ته وایي دین د نبی ده. تاسو دا عقیده ده چې دین د نبی ده، موږ دا عقیده ده چې دین د الله ده. ځکه الله ان الدین عند الله، ان الدین عند الله، دین د الله ده. خو دین د الله ده، دین وایي څه شته؟ تاسو وایي دین قانون ته وایي، دین قانون قرآن. پیغمبر صلی الله علیه، یعنی د قانون حق پیغمبر نه لري چې وایي که نه؟ پیغمبر به تطبیق کوي، پیغمبر به رسوي، دا حق لري. پیغمبر دا حق نه لري چې نوی قانون جوړ کړي. ځکه ولې الله ورته وایي یا ایها النبي لم تحرم ما احل الله، ولې الله ورته ټوکر کوي یا ایها النبي لم تحرم ما احل الله. ګوره حبیبه، یعنې ته به پیغمبر ته وایي علیه الصلاة وسلام څه شی چې حلال دی هغه به ته حراموي نه، یعنې د حل د حرمت حق پیغمبر نه لري. صحیح؟ دا خو الله وایي، زه نه وایم. یا ایها النبي زه خو نه یم، الله وایي. ښه، اوس دلته موږ یو بحث وکړو، دا سپی ولې حرام ده؟ سپی الله حرام کړی. کوم ځای کې راغلی؟ الله یې ذم بیان کړی. الله وایي هغه عالم هغه عالم پسې مه هغه عالم ته مه ورځه، هغه عالم سکار په لري هم درته لم تحرمو ذم نه، لم تحرمو ما احل الله. چیرې الله حرام کړی؟ ما احل الله. داسې خبر راته وکړه چې سپی الله عز وجل حرام کړی، ذم نه. کوم ځای کې ذم راغلی؟ زه در صفت هم ښیم. پیغمبر الله عز وجل په قرآن کې وایي چې د هغو سپو لیعلمهم، چې تاسې هغوی ته تعلیم ورکړی د هغوی له خولې ښکار حلال ده. دا یې ذم سو؟ ذم نه ده، د سپو تعلیم. قاضي فضل الله وایي چې ګوري دلته د جاهل سپي، د جاهل د عالم سپي په جاهل سپي باندې فضیلت راغلی، ځکه د جاهل سپي له خولې ښکار حرام ده، او د عالم چې تعلیم دی ورکړی د هغو له سپي هغو له خولې دغو سپي له خولې ښکار حلال ده، او دا یقیني ده، قرآن کې صریح آیات ده. ته وایي ذم یې راغلی، زه ذم نه در چې بیان صفت هم راغلی. د اصحاب کهف د سپي کله ذم راغلی؟ چیرې راغلی چې اصحاب کهف او سپی الله عز وجل مقهور کړی، تحقیق کړی ده او بد یې ورته ویلي؟ نه یې ورته ویلي. ته ما ته دا راته وایي چې سپی ولې حلال ده په داسې حال کې چې الله عز وجل نه ده حرام کړی؟ د دې خبرې جواب راکړه. سکار په لري هم درته غاپي، سکار نه په لري بیا هم درته غاپي. دغه عالم مثال یې ورکړی نه ده چې له قرآنه وتلی نه ده. زه د حل د حرمت پوښتنه دوی غاپي، خو زه الله وایي غاپي، زه خو نه وایم، خو الله وایي غاپي. زه د غپا پوښتنه درش کوم که د حل د حرمت خو پسه ګډ رمباړې وهي، دا اوس خبره ده. زه ورته هم حلال ده که مردار، ولا غاپي. الله وایي چې غاپي. تی سره لګوه. ما ته حکم راوړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق د تشریع د شریعت نه لري، یوازې په قرآن کې تشریعت راغلی. دا حصر ته په قرآن کې راولي، پیغمبر ته حق نه ورکوي. نو سپی چیرې حلال ده او چیرې مردار ده؟ مهرباني. یو شی الله ذم بیان کړی، بیا تا ته حلال نه ده چې ته په هغه شي پسې ولاړ سې. یو سپي الله ذم بیان کړی، ته څوک یې بیا په هغه پسې ځې؟ سوره کهف معامله چې ته بیانوې، کهف څو کاله مخکې، 200 کاله مخکې تر نبوت نه مخه تېر شوی ده. کهف مسله خو تر نبوت مخکې څو کاله تېره شوې. ګوره، زه له تا نه د ذم پوښتنه، ما سره د فیصله وکړه چې حل و حرمت خبره ده، د ذم پوښتنه نه درش کوم. ته حکم له ځانه باید چې الله عز وجل وایي چې ما چې چیز ته ذم ویلي هغه زما په نس حرام هم دي. کوم ځای کې راغلی دا آیت؟ دا آیت کوم ځای کې راغلی؟ د دې میراث په باره کې هم تپوس وکړم. الله وایي تاسو تعقل کې وکړئ، فکر کې وکړئ، نه ده تعقل وکړه. نو دا تعقل زه ستا فکر قطعا نه غواړم، زه صریح حکم غواړم. قطعا ما ته تعقل درکړی، فکر یې درکړی، درته وایي نه تعقل دې ما ته په جیب کې واچو. تعقل الله وایي نه په جیب کې اچوي، الله وایي تعقل وکړه په جیب کې واچو. زه ستا تعقل په جیب کې اچوم. ما ته حکم راوړه، ما ته دې ویل چې د پیغمبر تعقل نه منم، د پیغمبر تبین نه منم، خپل تعقل منې. په خپل تعقل باندې سپی حلال ده که مردار؟ ستا په تعقل پیغمبر هم تدبر کړی، موږ هم تدبر کوو. هر پیغمبر تدبر چی دی؟ پیغمبر خالی رسول
پیغمبر موږ ته را رسولې ده، صحابو ته را رسولې ده، تر موږ پورې راورسېدو، هغه خپل حق ادا کړو. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. د ده دا بس و، هغه ولا نور کار نه و، نور د دم دا نه ده معلومه چې هغه جان کې به د ده څه حالي. ځکه الله وایي وما ادري ما یفعل بي ولا بکم، زه نه خبر له ما سره به الله څه کوي، له تاسو سره به څه کوي. اها یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په دې عقیده نه لري چې حول ولا قوة. اعوذ بالله. دا بله مسله واورئ، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشکوک ده. ګورئ تدبر وکړئ، سوچ کې وکړئ. قل ما كنت بدعا من کنه ګورئ اعوذ بالله دومره جرأت کافر بچ اعوذ بالله دومره خنزیر عقیده لري دا. وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم معلوم نه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفر چیرې تللی، ایا هغه په جنت کې ده که په جهنم کې ده؟ اعوذ بالله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ورته ویلي دي فلانه 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 ته به په جنت کې ځې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې زموږ عقیده ده چې هغه معصوم ده په رسالت کې او معصوم ده له اذیت الناسو چې، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم روح په جنت کې ده. دا وایي نه ده معلوم چې دی په کوم ځای کې ده. اعوذ بالله اعوذ بالله. دومره خطرناک عقیده هي دا دومره دا دومره اسمان پیغمبر ته د پیغمبر په شان کې د شک بولی. قسم په خدای هم د په رسالت کې شک ده او هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یو څوک چې مشکوک چې هغه به د قیامت پر څنګه شفاعت کوي زما، هغه ممکن ده چې زما شفاعت وکړي. یو څوک چې مشکوک چې هغه به څنګه رسول کېدای شي؟ یو څوک چې مشکوک سي، مفتی صاحب مشکوک مشبوه پلار مور نه دی معلوم او ده رسول، استغفر الله العلی العظیم. دا خلق متيقن ملحدین. لا حول ولا قوة. اے مسلمانانو، اخوندزاده سے محترم په دې مسلمانانو غوږ چې تاسو دا فالو کوئ او د عقیدې دغه وي، هغه په پیغمبر دې په شک کې دی. اے خدای پاکه زمونږ د عقیده چې پیغمبر علیه السلام سره صحابه کرام هم جنتیان دي، وکلا وعد الله الحسنى رضی الله عنهم ورضوا عنه دي. او دا تاسو په خپل ولیدلې مسلمانانو، موږ په تاسو خپه کیږو وای چې دا د دې سړي د عقیده د پیغمبر په شک کې دی، پیغمبر باره کې پته نشته چې دا بنعوذ بالله دې ته تاسو څنګه اوس مسلمان وای؟ اے مسلمانانو راشي صحیح عقیدې ته راشي، قرآن او حدیث ته راشي، لري کې دا منیر شاکر او دا خلک پرې دی. ګوره موږ تاسو خیر خوایو، بیا به ګوره خورې به در باندې واړئ او پیغمبر باره کې تاسو دا شک لرئ. د پیغمبر په باره کې د الفاظ استعمال کړل، د پیغمبر علیه السلام په باره کې وای دا هغه پته نه لګي چې هغه وای جنتی دی او که نعوذ بالله من. نه د دنیا ته موږ خو دیو، موږ دنیا ته د دې دا غلط عقیده خو که چېرته دا نن تاسو ولیدل دا ریکارډ کوي دوستانو، دا موږ دلته راخېجو دی د پاره چې دا تاسو ته موږ د عقیده بیان کو چې د منیر شاکر نه واوړئ. دا خلک مرتد دي. ګوره چې ستا د پیغمبر په باره کې دا عقیده ولري که نه، چې دا پیغمبر په باره کې، پیغمبر علیه السلام په باره کې چې هغه امام الانبیا دی، هغه له د مقام محمود صبر وکړه، لږ صبر وکړه، لکه هغه ته الله تعالی مقام محمود ورکړی دی. كنت بدعا من الرسل لږ صبر وکړه. كنت بدعا من الرسل وما ادري. دوستانو دغه احمدزاده سے محترم کم امام چې د ټولو پیغمبرانو امام دی، کم شخصیت چې هغه ته الله تعالی مقام محمود ورکړی دی او دا کافر ورته وایي چې وایي ته وایي په شک کې دی، چې الله تعالی ورته په قرآن کې فرمایي ومن الليل فتهجد به نافلة لك، او مخکې آیات کې الله تعالی ورته فرمایي چې الله تعالی تا ته مقام محمود درکړی دی، ته د مقام محمود خاوند دی. پیغمبر علیه السلام د مقام محمود خاوند دی دوستانو، او دا پاسی کې دوستانو نم نمبر آیات وګوره، سوره احقاف نم نمبر آیات وګوره. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. وزلم لنای پیغمبر نیم او لمزنای خبر لما سره به څه کیږي، لتای سره به څه کیږي. دا وګوره سوره احقاف نم نمبر آیات وګوره. د دې آیاتونو وضاحت کړی دی ومن الليل فتهجد به نافلة لك. اے محبوبه تا د پاره مې دا تهجد د شپې نفل کسري، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ډیر ضرب الله تعالی ته مقام محمود درکې چې د مقام محمود خاوند ته تنن نعوذ بالله لا حول ولا استغفر الله. څنګه د ابتدت اخوندزاده سے محترم موږ دا دعوه ده چې نبی اسلام جنتی دی، دا د امام الانبیا دی، د امام الانبیا دی، نبی اسلام جنتی دی، د عقیده ده، د خپل عقیده واضحه کی. بس خبره ختم شوه، نور خبره خو دی خو پرې دی دوستانو چې اے اوس خپل عقیده واضحه کا. زما قرآن کې چې راغلی دی، زستا قرآن کې چې راغلی دی هغه زما عقیده ده. قرآن کې الله تعالی وایي قل ما كنت بدعا من الرسل، وای تور تو از نننی پیغمبر نیم
وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، او زنایم خبر نبی خپل ورته وایي وما ادري زنایم خبر ما يفعل بي ولا بكم، لما سره به څه فعل کیږي لته سره به څه فعل کیږي. دغه آیات ما کیده دې آیات باندې زما کیده و دغه آیات د قیامت ورځ ته مخصوص ده. دا خو ته مخصوصه آیات خو عام ده، د هر وخت لپاره شان نزول نه لري. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم مخصوص کړی ده. دلته ګوره خو ته تفسیر نه منې، ته د علماو تفسیر نه منې، ته له ځانه یو تفسیر کوې. له دې آیات نه هدف زه علما نه منم، زه نه بخاري نه منم، علما نه. ته چې بخاري نه منې، دا قبله چیرې راغلې؟ قرآن منم. قرآن منم، الله منم. قرآن کې بخاري چیرې راغلې؟ او دا کعبه چیرې راغلې؟ زه الله منم، قرآن منم، زه رسول نه منم، زه رسول منم، بخاري نه منم، ترمذي نه منم، زه علما نه منم. نه منې بخاري نه منې، الله منم، رسول بخاري نه منې، ختمه شو، بر مه تکراروه. بخاري خو نه معلوم دی اوس جهنم کې به بخاري نه منې. ته یار دا خبره ماته وکړه، دا قبله کوم جهنم کې به بخاري به ګوره کم جهنم کې اوس تاسو پدر دې دغه پلار نه لته ماته روسه چاته کندانه د کړې. زه یو خبره کوم ته بل خبره کوي. زه درته وایم چې بخاري ته نه منې مې منه، د جهنم خبرې ماته مه کوه. ته ماته دا راته وایي چې دغه قبله چې دا ته ورته لمونځ کوې دا په قرآن کې چېرته راغلی؟ دا څلور کونجه کعبه چې اوس مسلمانان ورته لمونځ کوي دا ماته په قرآن کې راوښیي. په بخاري مه منه، ترمذي مه منه، احادیث مه منه، دا چېرته راغلي په قرآن کې؟ دغه کعبه په سعودي کې ده، ثابته کله قرآنه؟ دغه کعبه په مکه کې ده، ثابته کله قرآنه؟ دغه کعبه د ځمکې مخه په جزیرة العرب کې ده، له قرآنه ثابته که؟ دغه کعبه څلور کونجه ده او مسلمانان ورته لمونځ کوي، له قرآنه ثابته که؟ راس اخوندزاده صاحب محترم، والله العظیم ما کله جړا نه راغلی، قسم په خدای، خو په دې خبرو والله زړه مې وجړل، قسم درته خورم، لا اله الا الله محمد رسول الله. مسلمانانو تاسو خپل پیغمبر باره کې دا عقیده لرئ چې هغه جنت جهنمی دی، نعوذ بالله من ذلک. چاته چې الله تعالی وایي چې وللآخرة خیر لک من الاولى، تا د بار آخرت خسته دی، انک لعلی خلق عظیم، چې ستا دغه ډېر اخلاق ډېر بهترین دي. بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، چې د اخلاقو پوروال د پاره را لېږلی دی. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، الله به مقام محمود درکړي. سلام په باره کې ان اعطیناک الکوثر، تا ته کوثر درکړی دی. وې امتی د مسلمانه د پیغمبر علیه السلام امتی ته نن پیغمبر ته نعوذ بالله وایي چې دا پته نه لګي چې دا جنتي آیات وایو دی ظالم. او دغه آیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې صرف دی حساب او کتاب دغه دنیا خبره وکړه چې په ما به څه کېږي او په تاسې به څه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه به دې نه پوهېږم چې له ما سره به څه کېږي او له تاسې سره به څه کېږي. دا د علم غیب تفسیر ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه په خپل مستقبل نه پوهېږم چې زما ته به ضرر رسېږي او که به نه رسېږي. او هر هغه څوک چې مخلوق ده هغه په یعنی مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې په دې پوهېدو چې زه ته مکې ووځم، په لاره کې یو غار ده، په دې غار کې به ما او ابوبکر دواړه ننوځو او بیا به د موږ تنګ ته مار راځي یا به حشرات راځي. په دې نه پوهېږو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غیبو الا ماشاءالله د غیبو دعوه نه ده کړې. دلته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ګورئ زه د مستقبل په علم باندې تاسو ته معلومات نشم درکولی چې ما ته به ضرر رسېږي او که ما ته به تاوان رسېږي. او دا ظالم وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم درک معلوم نه ده، د قیامت په ورځ د حساب ته وړاندې کېږي چې الله به وبخي که به ونه بخي. اعوذ بالله. الله په قرآن کې وایي ګورئ، الله تعالی په قرآن کې وایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. که چېرته ای مسلمانانو که چېرته غواړئ ما سره محبت وکئ نو فاتبعوني يحببكم الله، زما د پیغمبر تابعداري وکئ يحببكم الله، الله عز وجل به محبت در سره شروع او الله عز وجل له داسې چا سره محبت نه کوي چې دغه درک نه معلوم. دا وایي نه د دې درک نه ده معلوم. الله وایي زه ورسره دې سره محبت کوم، له دې پیغمبر سره تاسې ورسره محبت وکئ نو زه به له تاسې سره محبت وکړم. ان تحبون ويغفر لكم ذنوبكم، او کوم له پیغمبر سره محبت وکړي دغه طریقې ومنلې الله وایي زه به تاسې ته ګناهونه درته معاف کړم. لا حول ولا قوة الا بالله. ان الله غفور والله غفور رحیم. الله عز وجل مهربان او بخښونکی ده. د منکر حدیث دومره خبیثه عقیده ده چې قسم په خدای که پیغمبر داسې ورته ښکارېږي لکه یو عادي شخصیت. بس وایي پیغمبر څوک دی؟ زه خپله پیغمبر یم. دی اوس وایي چې د بخاري درک نه ده معلوم، دغه
چې دا به په جهنم کې که به په دوزخ کې د دا دره کې نه ده منم فلهذا احادیث زه نه منم. لعنة الله على من انکر الحدیث، چې الله تعالی لعنت دی په هغه چا وي چې څوک د احادیثو انکار کوي، او الله سبحانه وتعالی د هر هغه چا ته د جهنم اخري کنده ورکړي چې زموږ ځوانان له دغسې سرنوشت سره مخامخ کړي، هر څوک چې الله دې تباہ و برباد کړي چې څوک د موږ د بچو عقیده خرابوي. خدای پاک دې دنیا او آخرت کې ذلیل لګي. دا مسلمانانو اوسه پورې خلکو قرآن هم منلو، احادیث هم منلو، پوره دین باندې عمل کولو، خو داسې فتنې راغلې چې هغې سره زموږ د مسلمانانو د بچو ذهنونه خراب کړو. الله دې دوی سره پوه شي، الله دې دوی دنیا او آخرت کې ذلیل لګي. دا برګې راغلي دي که دوی